बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्तासु रूर ख्याल बाचा स्तासु स्टूडेंट और स्तासु टीचर स्तासु पर खिदमत के हाजिर दे बिजनेस रिसर्च मेथड के रिसर्च प्रोसेस मंगा वायु पर रिसर्च प्रोसेस के मुंग सरा द्वेम प्रोसेस दे देता प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग वाई प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग या लिटरेचर सर्वे वर्ता मंगा वायु नो पेज 58 na wala ter 62 sakaran pa book na daga mong tasta agasti da material the sakaran da book na mong agasti no preliminary data gathering chista wele si the nature of information suppose manga information collect kau manga wele چې یو منیجر دی هغه خپل کمپنۍ ته ګوري چې دا کمپنۍ ولې ورځ تر ورځه بدیږي او ښه کیږي نه نو هغه څه وکړل د سیلز سیکشن کې وکتل رائٹ بل یو کتل د ایکس منیجر ایکسپیرینس چې هغه کم یا د ایکس منیجر کم اکټیویټیز هغه کتل او یا چې کم د ټریننګ پروګرامز یې وکتل نو دغه د مونږه ابزرویشنز یا آئیډنټیفیکیشن اف پرابلم چې مونږ د دې پرابلم په دې ځایونو کې ګورو نو اوس مونږ وایو چې دا ډیټا ګیدرینګ کوو نو چې کله مونږ ډیټا کلیکټ کوو د یو ارګنایزیشن باره کې نو ډیفینیټلی هغې کې مونږ څه څو سټیپه دي درې سټیپه دي د نیچر اف انفارمیشن نیډیډ بای د ریسرچر فار د پرپز could be broadly classified under the three headings نو نیچر اف انفارمیشن د ریسرچ ته چې ضرورت دی for the purpose could be broadly classified نو د دې مقصد د پاره باید دا څه کوي چې دغه انفارمیشن دا کم کلیکټ کوي د یو ارګنایزیشن باره کې نو دا به کیټیګرایز کوي مین دا به هیډینګز کې کوي نو اولنې سپوز منګه ویلې چې یو کمپنۍ ډاون کیږي نو د دې کمپنۍ منګ به څه وکړو د دې سروے به والو یا د دې به موږ څه لیټریچر ریویو وګورو د دې کمپنۍ د دې هیستوري به موږ د دې سابقه بیکګراوند به موږ وګورو انفارمیشن باید موږ د دې وګورو نو فرست کې موږ بیکګراوند انفارمیشن اف دی ارګنایزیشن سپوز زه به واخلم الکوزای چې دا الکوزای ولې ورځ تر ورځه خرابېږي نو د الکوزای هیستوري به زه وګورم چې آیا د دې په هیستوري کې څه شی شوي دي رائٹ نو اولنې بیکګراوند انفارمیشن موږ ته ضرورت دی د څه شي بیکګراوند انفارمیشن اف دی ارګنایزیشن دیٹ از constitutional factors example history resources size کې دی شي چې زه تاسو ته یو خبره کوم من خو د پروګرامینګ یا د ټریننګ پروګرامینګ وکتل یا د ایکس منیجر هم وکتل یا موږ بل پرابلم ګورو خو د دې نه وړاندې باید موږ د دې ارګنایزیشن هیستوري هم وګورو چې آیا دې په هیستوري کې کم کارونه کړي دي بل موږ ریسورسز وګورو چې آیا دې سره ریسورسز کم دي داسې نه چې ریسورسز نه وي او ته بل ځای کې پرابلم دپاره ګورې دا کمپنۍ ولې ډاون کېږي شاید چې دې کې ریسورسز خراب وي شاید دې کې ایډوانس ریسورسز نه وي رایټ یا دا چې کوم ریسورسز کوي دغه هغه څه شی نه اویل ریسورسز نه یا چې کوم د ښه کوالټي ریسورسز نه یا سایز د دې کمپنۍ ارګنایزیشن موږ وګورو سایز شاید چې کوم دی ډېر لیمیټډ سایز دا کمپنۍ یا د ارګنایزیشن ولري دویم موږ مینیجریل اپروچ باید وګورو مینیجریل اپروچ معنا دا ده چې کمپنۍ پالیسیز چې د دې کمپنۍ سره کوم ته پالیسۍ نه دي and other structure aspects او other structures موږ وګورو دا به موږ ځان سره په ریسرچ کې لیکو رایټ او بل موږ سره د پرسپشن اټیټیوډ اینډ بیهیویر ریسپانسز اف ارګنایزیشنل ممبر اینڈ کلاینټ سیسټم منګه د کې وایو په دریم هیډینګ د پریلیمنری سشي کې پریلیمنری ډیټا گیدرینګ کې دریم سټیپ چې دی هغه د انفارمیشن هغه څه شی دی اټیټیوډ پرسپشنز and behavior responses of organizational members دا ارګنایزیشن کې چې کوم ممبرز دي دا غي څنګه بیهیویر دی دا غي څنګه اټیټیوډ دی دا غي څنګه پرسپشنز دي او کلاینټ سیستم دی ته وایي چې دا کم مشتریان دي دو ته موږ په کم سیستم باندې پروډکټ سپلای کوو دو سره په کم سیستم په کم میتھډ باندې موږ دا ټرانزیکشن ډن کوو رائټ نو هغه سیستم به موږ وګورو نو پریلیمنری ډیټا ګیدرینګ از د سیکنډ پروسیس اف ریسرچ دا د ریسرچ سیکنډ پروسیس دی چې دی کې موږ څه کوو د ارګنایزیشن باره کې موږ
کمپلیټ انفارمیشن اخلو. سره کوم انفارمیشن اخلو؟ هیستوري اینڈ ریسورسز سایز الو چې د دې هیستوري څه شي دا بیک ګراوند یلو. منیجریل اپروچ ګورو چې د دې سره کوم پالیسی ده، د دې سره کوم سټرکچر دی، دا کوم سټریټجی لري، دا سره کوم پلانینګ لري. بل مونږ دریم پرسپشن، بیهیویر، اټیټیوډ، ریسپانس اف ارګنایزیشنل ممبرز اینڈ کلاینټ سیستم. دا غون به مونږ په خپل ریسرچ کې ایکسپلین کوو. نو بیکګراوند مونږ ډیټیل سره وایو چې د سره کم ته بیکګراوند. د بیکګراوند ډیټیل اف د کمپنی کین بی obtained فرام د اویلیبل پبلشډ ریکارډ. دغه د ارګنایزیشن بیکګراوند چې مونږ کوم اخلو دا به په پبلش چې کوم پبلش ریکارډ دی د هغې نه به اخلو. کوم ریکارډ دی بهرني خلکو نه به نه اخلو ځکه چې هغې سره بیا څه دی ریکارډ. نو ریکارډ به موږ د کمپنۍ ریکارډ اخلو چې کوم څه شی پبلش شوی دی. د ویب سایټ اف د کمپنی، د ویب سایټ نه موږ کیدای شي اخیستی شو. په کمپنۍ ته چې کله موږ ویب سایټ جوړو د کمپنۍ هسټري موږ لیکو چې دا هسټري ده، دغه ریسورسز دي، دومره امپلایمنٹ دی، دغه سایز دی، دومره چې کوم دی تولیدات کوي، مکمل بیکګراوند لیکي. رائٹ. بل منګلی کمپنی پالیسیز، پروسیجر اینڈ رولز کین بی obtained فرام دی ارګنایزیشن ریکارډ اینڈ ډاکومنټس. دغه انفارمیشن چې مونږ کم کلیکټ کوو د ارګنایزیشن باره کې، نو د کمپنی پالیسی به مونږ کم ځای نه حاصلوو. دا پالیسی کم ځای کې دا هم په ویب سایټ کې یا د کمپنی په ریکارډ او ډاکومنټس کې پراته وي چې د مونږ دا پروسیجر دی، په دې پروسیجر باندې مونږ سپلای کوو، په دې پروسیجر باندې مونږ تولیدات کوو، په دې پروسیجر باندې مونږ سیلری اینڈ ویجز پیمنٹ کوو، په دې پروسیجر باندې مونږ امپورټ ایکسپورټ کوو. رائٹ. ریکارډ رولز اینڈ ریګولیشنز باید مونږ وګورو چې سره کوم رولز اینڈ ریګولیشن لري. رائٹ. نو دینه بعد obtain فرام د ارګنایزیشن ریکارډز اینڈ ډاکومنټس. دا به د ارګنایزیشن د ریکارډ او د ډاکومنټ نه مونږ حاصلو. کچېرې رول سخت رولي نو ډیفینیټلی کمپنی د دې د وجې نه څه کیږي، کمپنی د دې د وجې نه ډاون کیدلی شي. کچېرې پروسیجر بیکورډ پروسیجر لري نو ډیفینیټلی کمپنی چې کوم دی بیا دې نه خرابېږي، دین دا بیا رشد نشي کولی. ډیټا ګیدرینګ تھرو سچ ایگزسټینګ سورسز آر کالډ سیکنډري. چې کله مونږ د موجوده ریسورسز نه یا د موجوده سورس نه مونږ ډیټا کلیکټ کړو نو هغې ته مونږ سیکنډري ډیټا بیا ویلی شو. مثلا آلریډي په دې کې دې کمپنۍ کې مونږ وګورو چې دې کې 200 امپلایز دي، مونږ ځان سره راواخلو او د دې امپلایز نیم دا نوم او دا منیجر او داسې مکمل ډیټا انفارمیشن مونږ واخلو. نو دغه ډیټا چې آلریډي ریکارډډ ده، آلریډي انالایزډ ده، نو دا ته به مونږ سیکنډري ډیټا ویلی شو. که چیرې مونږ دغه ایگزسټینګ سورسز نه ډیټا کلیکټ کوو او دا ډیټا اویلیبل نه وي نو ډیفینیټلی دا د کمپنۍ د ډاون ورلډ کېدلو یو ذریعه هم کېدلی شي. سیکنډري ډیټا اوس چې ته ویلی شي are data that already exist and do not have to be collected by the researcher. اوس ډیټا مونږ سره دوه قسمه ده چې د data has two types. The first type is a primary data and the second one is a secondary data. Primary data, first hand data, mean already not existed. First time we are collecting data, so that is called word data. چې first time مونږ ډیټا کلیکټ کړو نو دې ته مونږ څه ویلی شو، primary data. او already existed and do not have to collect it by the researcher. already یو ډیټا موجود دی، ریسرچر ته ضرورت نه چې دا را کلیکټ کړي، جمع کړي، دې ته بیا مونږ سیکنډري ډیټا ویلی شو. Some secondary sources of data are statistically. نو سیکنډري ډیټا مونږ چې ته ویلی شو، سیکنډري ډیټا کوم چې دا ډیټا آر سټیټسټیکلی بلټنز دي. سټیټسټیکلی بلټنز ورکړي، د دې ایوریج معلومي، د دې چې کوم دی کوریلیشن معلومي، د دې ریګریشن معلومي، دا چې کوم دی آلریډي انالایز شوي. رائٹ. د دې هر یو شیز معلومي. دینه بعد مونږ گورنمنٹ پبلیکیشنز، گورنمنٹ چې د دې کمپنی باره کې کم پبلیکیشنز کړي دا مونږ واخلو. information published or unpublished and available from either within outside the organization. کاغه گورنمنٹ پبلش کړي
information published या unpublished available from either within or outside the organization कब दाखिल द ऑर्गेनाइजेशन के शामिली या بیرون کې د ऑर्गेनाइजेशन وی लाइब्रेरी रिकॉर्ड ने मंगा غستلی شو ډیټا اویلیبل فرام پریویس ریسرچر چې کوم مخکې په دې باندې ریسرچ کړی دی هغې نه موږ ډیټا غستلی شو آنلاین ډیټا موږ کلیکټ کولی شو د دې ارګنایزیشن باره کې د ویب سایټ نه اغستلی شو اینډ د انټرنیټ او د انټرنیټ نه موږ ډیټا کلیکټ کولی شو نو چې کله موږ د انټرنیټ نه د ویب سایټ نه آنلاین ډیټا موږ واغسته پریویس ریسرچ نه موږ واخلو په ګورنمنت پبلیکیشن نه واخلو یا سټیټسټیکل بولټنز موږ واخلو نو دې ته موږ سیکنډري ډیټا ویلی شي سیکنډري ډیټا آلریډي ایگزسټډ ډیټا ته موږ ویلی شي مین سیکنډ هینډ ډیټا فرست هینډ نه آلریډي انالایز شوي آلریډي دی باندې چې سټیټسټیکلی ټولز په اپلای شوي رائټ اټ آلریډي کلیکټډ دي نو دا موږ سیکنډري ډیټا دی کې اخلو Other type of information such as perceptions and attitudes of employees are best obtained by taking on to them. Dears یو خلک پوښتنه کوي چې انفارمیشن چشته وای او ډیټا څه وای ډیټا موږ وای فیکټ اینڈ فیګرز رائٹ فیکټ اینڈ فیګرز have complete information have complete meaning چې complete meaning ولري fact and figure having complete meaning ولري دې ته موږ ډیټا ویلی شو او انفارمیشن څه ته ویلی such as perceptions attitude of employees نو attitude of employees چې کوم دی fact and figures خو نه دي دا په figures کې نه لیکل کېږي دا informations دي are best obtained by taking to them by observing events people and object or by administering questionnaire to individuals نو دا به مونږه کچيري مونږه د خلکو بیهیویر معلومو مونږ د خلکو پرسپشنز معلومو نو دې لپاره به مونږ کوېشنیر ډیولپ کوو رائټ نو مونږ به درې قسمه کوېشنیر لرو کلوز انډډ کوېشنیر لرو بل مونږ لرو اوپن انډډ کوېشنیر بل مونږ لیکټ سکیل لرو such data gathered for research from the actual site of occurrence of events are called primary data دې ته بیا مونږ څه شی ویلی شو پرایمري ډیټا مونږ ورته وایو چې د کوېشنیر په تھرو باندې کم ډیټا مونږ کلیکټ کړو د یو پرابلم باره کې یو انفارمیشن مونږ اخلو رائټ سپوز زه ووایم چې شرق انسټیټیوټ اف هایر ایجوکیشن دا څه رقم ته ایجوکیشن ښه ایجوکیشن پرووایډ کوي یا بد ایجوکیشن پرووایډ کوي رائټ د دې لپاره زه کوېشنیر جوړ کړم او سټوډنټانو باندې ډسټریبیوټ کړم سټوډنټانو نه چې کوم انفارمیشن ماته راغی دا ماته پرایمري ډیټا راغله رائټ نو بیا هغه هر څه شاګردانو کې لیکلي ښه دی یا بد دی رائټ نو یا ټیچرس کوالټي موږ ووایو یا ټیچینګ مټیریلز موږ ووایو چې څنګه مټیریلز تاسو ته یا بکس ووایو یا لایبرري باره کې ووایو یا پلی ګراوند باره کې موږ تاسو ته یا ټرانسپورټیشن باره کې یا فاینانس سیکشن باره کې موږ ووایو یا ریسپشن یا بیهیویر اف ټیچرز وګورو رائٹ یا الیکټریسټي اینڈ ټیکنالوجیز وګورو نیو میتھډز باره کې موږ انفارمیشن د سټوډنټ نه کلیکټ کوو تھرو کوېشنیر رائٹ تھرو کوېشنیر یا تھرو انټرویو نو دې ته به موږ څه شی ویلی شو پرایمري ډیټا ورته ویلی شو نو ډیرز دې کې موږ پرایمري ډیټا وویله او سیکنډري ډیټا وویله نو پرایمري ډیټا څه ته ویلی شي پرایمري ډیټا مین فرست ټایم کلیکټینګ ډیټا right چې په first time such data gathering for research from the actual site of occurrence of event are called primary data او بل secondary data وا چې مونږه ډیټیل سره وویله literature survey or literature review چې ته ویلی شي پیج نمبر 63 نه والا تر 68 پورې د سکران په بو کې اومه سکران په کتاب کې literature survey is the documentation of comprehensive review of the published and unpublished work from secondary sources of data in the area of specific interest of the researcher. Now literature review is the documentation دا یو documentation دی comprehensive review دا comprehensive mean چې مونږ ډیټیل سره یو څه ګورو په دې باندې خلکو چې ریویو کړي آلریډي خلکو په دې باندې ریسرچ کړي سپوز زه ووایم انامپلایمنټ نو په انامپلایمنټ باندې چې مخکې کومو خلکو تحقیق کړی دی کومو خلکو ریسرچ کړی دی د هغو
ریسرچ ته پبلش شوی ریسرچ ته هغه ډاکومنټیشنز ته چې الریډي په دې باندې موجود دي هغه زه مطالعه کوم نو دې ته لیټریچر سروې یا لیټریچر ریویو ورته ویلی شي رایټ ښه ریزن فار لیټریچر ریویو ولې مونږ وجوهات د لیټریچر ریویو څه شی دی ولې مونږ لیټریچر ریویو اخلو نو اول مونږ سره دا خبره ده لیټریچر ریویو ریزن څه شی دی چې مونږ یې وایو یا دا ډاکومنټیشن یا ولې مونږ اخلو یا دا ولې مونږ بیا مطالعه کوو د خپل ریسرچ دپاره دا دې دپاره مطالعه کوو چې کوم ویریبل هغه افیکټ کوي دا کم پرابلم مونږ اخیستی دی نو هغه هېڅ چا مه دی پرېښي لکه هر یو نفر چې ریسرچ کوي نو هغه هر یو ویریبل اخلي شاید چې د دې وجې ما تاسو ته ویلي که نه انامپلایمنټ کیدای شي خلکو دا هم اخیستي چې د الټریسي د وجې چا لیکلي د غربت د وجې نه چا لیکلي چې کوم دی سیکیورټي د وجې نه رایټ نو یو داسې امپورټډ ویریبل that are likely to influence the problem are not left out of the study هغه چې کوم دی پاتې نه وي هره خبره چې کوم دی په لیټریچر ریویو کې خلکو کړي چې کیدای شي د دې د وجې نه دا شي نه راتلی شي کیدای شي د انامپلایمنټ د دې د وجې نه راغلی کیدای شي د دې د وجې نه راشي نو امپلایمنټ ریزن موږ ته ښایي انامپلایمنټ دویمه خبره اهمیت چې د لیټریچر ریویو دی لیټریچر سروې یا لیټریچر ریویو لیټریچر ریویو دې ته وایي چې مخکې کومه مطالعه په دې پرابلم باندې شوي لکه اوس په انامپلایمنټ باندې روزګار unemployment effect on GDP رایټ دا د ما موضوع ده چې د بیروزګارۍ تاثیرات د افغانستان په جی ډي پي باندې څه شی دی نو د دغسې موضوع باندې ډېرو خلکو څه کړی ریسرچ کړی نو خلکو ریسرچ کړی چې د انامپلایمنټ افیکټ په جی ډي پي باندې د امریکا په جی ډي پي باندې څه شی دی انامپلایمنټ افیکټ په ایجوکیشن باندې څه شی دی انامپلایمنټ یا خلکو سیکیورټي افیکټ په انامپلایمنټ باندې څه شی دی نو مکمل ویریبلز چې کم ریکوایرډ دي کم ضرورت دی مونږ ته کم پرابلم مونږ ته فایند آوټ کولی شي هغه په لیټریچر ریویو کې اویلیبل وي رایټ نو لیټریچر سروې helps the development of theoretical framework and hypothesis for testing د لیټریچر ریویو مونږ ته څه شی کوي یو theoretical framework مین چې مونږ ته ویریبلز ښایي چې دغه ویریبلز واخله یا دغه ویریبلز د وجې نه کیدای شي سپوز د لیټریچر ریویو کې مو وکتله نو هغه ما چې هغه کم ډاکومنټیشن وکتو نو هغې ما ته وی چې انامپلایمنټ چې راځي د سیکیورټي د وجې نه نو ما سره یو سیکیورټي ویریبل شو بل ما ته وی چې الټریسي د ما سره ویریبل شو نو لیټریچر سروې helps the development of theoretical framework نو لیټریچر ریویو چې کله مونږ مطالعه کوو یا ګورو نو هغه مونږ څه شی کوي د theoretical framework په ډیولپ کولو کې موږ سره کومک کوي او هایپوتھیسس فار ټیسټینګ او دا هایپوتھیسس ټیسټینګ موږ ته کوي چې آیا د هایپوتھیسس څنګه ټیسټ کړي نو هغه طریقه نو موږ د هغې نه الریډي ډېره زده کړه کولی شو نو د لیټریچر ریویو نه ګورئ تھیوریټیکل فریم ورک موږ هغې نه جوړولی شو د لیټریچر ریویو نه بله موږ هایپوتھیسس ټیسټینګ د لیټریچر ریویو نه کولی شو چې هغې څنګه کړي داسې موږ هم کولی شو رایټ ځکه موږ ویلي دي که نه چې هالمارک ساینټیفیک ریسرچ کې موږ ویلو چې دغه ریسرچ جنرالایزیشن موږ ویلو یا ریپلیکیبلیټي موږ ویلې وه چې دا به ریپلیکیبلیټي لري دا به جنرالایزیشن وي رایټ نو هغې خبرو باندې تاسو انشاءالله پوهیږئ دریم ریزن د لیټریچر ریویو څه شی دی testability and replicability of the finding of the current research are enhanced دلته ګوره خبره ته بیته راله testability and replicability of findings of the current research are enhanced دا موجوده چې کوم دی دا enhanced کوي دا replicability کومه ما تاسو ته ووایي چې replicability ده replicability څه ته ویلی شي که چیرې موږ په انامپلایمنټ باندې نن افغانستان کې ریسرچ وکړو او دغه ریسرچ اوس په ایران کې کیږي نو چې دا سیم فایندینګ ورکړي سیم ریزلټ ورکړي همدقسې ریسرچ چې موږ په ایران کې کوو او د هغې فایندینګ آوټ د دې ریسرچ مطابق راشي لکه دلته موږ کوم ریسرچ وکړو د دې ریزلټ راغی یس سپوز
د دې ریزلټ راغی یس. نو چې دغسې ریسرچ موږ په ایران کې کوو نو دا هغلته به هم څه ورکوي یس به ورکوي نو به نه ورکوي. که چیرې نو آنسر ورکه نو اټ مین چې دا ریپلیکیبلیټي اینډ جنرالایزیشن څه شی نه لري کریکټرسټکس آف یور ریسرچ نه لري. بل ریزن د لټریچر ریویو موږ څه شی دی د پرابلم سټیټمنټ کین بی میډ with greater precision and clarity. کم پرابلم سټیټمنټ موږ لیکو چې د موږ دا پرابلم دی هغه به څه شی کلیر به وي او پریسیشنز به وي مین کلیر به وي په دې کې به څه ډاوټ نه وي. لکه موږ به شپ نه کوو شفتالو به وایو چې دا انامپلایمنټ راغلی دی دا د چیش د وجې نه راغلی دی دا د سکیورټي د وجې نه او الیټریسي د وجې نه راغلی دی رایټ. نو دغه الیټریسي او سکیورټي دا به موږ کوم ځای نه ګورو دا به موږ د لټریچر سروې او د لټریچر ریویو نه اخیستی. one does not run the risk